په 24 سال کې الله تعالی رحم دی ما خپله کیجولي چې را هغه خاص چوټیان چې استادانو دي زما را 7-8 مدني سیوا شي او ما په دې دومره اوږد پیریډ کې د ایمرجنسي نه علاوه ما اسمبلي نه راغلا کوي سیاست حوالې سره به دا تاسو کوم چې دا څه راز کېدی شي په 60 سال کې تاسو ریټایر شو اکثر چې موږ استادان وینو خو ډېر کمزوري شوي یا ډېر بیمارو والي نو راز سره تاسو د صحت نو دا د دې غټ راز دا دی په ډېرو خلکو بهرورا قدردانه مشره په ډېرو خلکو بهرورا قدردانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو نو تا ته د علم خزانه که سمندر وایم درته خاتم کبتو تا که سکندر وایم نو تا ته د علم خزانه که سمندر وایم درته خاتم کبتو تا که سکندر وایم د باچاهانو په لړۍ کې روښانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو په ډېرو خلکو بهروره قدردانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو تا په هر ځای هره اداره کې ډېر محنت کړی دی په ډېر اخلاص دې هر شاګرد له تربیت کړی دی نو تا په هر ځای هره اداره کې ډېر محنت کړی دی په ډېر اخلاص دې هر شاګرد له تربیت کړی دی تا اوچت کړی په هر ځای شمله د قامه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو په ډېرو خلکو بهروره قدردانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو د هر شاګرد په سر به سوری د شفقت وي د هر شاګرد په سر به سوری د شفقت وي هر سینه ستا محبت باندې روښانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو په ډېرو خلکو بهروره قدردانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو دا مو دعا ده چې الله دې تل آباد ولره دا مو دعا ده چې الله دې تل آباد ولره هیډ ماسټر صاحب خاد آباد او زنده آباد ولره اوښکې مې راغلې په ګریوان ډېر د خفګانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو په ډېرو خلکو بهروره قدردانه مشره او په مونږ ګرانه مشره د خدای په امانو ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دې وخت کې موږ ګورنمنټ های سکول انور کې موجود یو او دلته یو ډېر خوندور پروګرام چې دی هغه وشو زموږ ډېر محترم استاد جناب عبدالجبار صاحب هغه خپل 60 سال چې کوم خدمات دي په تعلیمي اداره کې هغه سرته ورسېده او باقاعده طور باندې په ډېر لوی دروند اعزاز سره هغې چې دی نو الوداع وکړه او دغه پروګرام به تاسو کتلی وي لایو موږ سره زموږ استادان صاحبان ډېر محترم جناب عبدالجبار صاحب موجود دی سره تھینک یو ډېره مهرباني تاسو موږ ته په دې دومره ښکلي پروګرام کې انویټیشن راکړو
ډېر ښکلی پروګرام وشو، په هغې کې ستاسو شاګردان هم پکې موجود وو، د کلي علاقې خلک پکې موجود وو. څه به وایې په دې مومنټ باندې؟ د ټول بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې زه د همدم ټي وي رشید الله صاحب او د هغه ټیم انتهایي شکرګزار یم چې هغوی په دې مصروف دور کې ټایم ووخت کړ او زمونږ په دې تعلیمي پروګرام کې چې دلته کې زمونږ د ریټایرمنټ زمانن ریټایرمنټ و او الوداعي تقریب د استادانو او د علاقې د ویلیج کونسل پاندویای نور معززین منعقد کړی. تاسو دلته راغلی، زه ستاسو انتهایي شکریه ادا کوم. او د دې سره سره زه د جناب پرنسپل شجاعت علي خان صاحب د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول چوګا هم انتهایي شکرګزار یم. او د دې سره سره د دې پورنس سب ډیویژن د لرو پرتو علاقو نه راغلي په ډېر غټ تعداد کې استادانو او د معززینو هغوی هم شکریه ادا کوم. د دې ویلیج کونسل پاندوریای نور معززین او دلته کې د دې خلکو کومه دلچسپي شوه د هغوی شکریه ادا کوم. خصوصا د خپل شاګردانو او خپل سټاف د ټولو ممبرانو د درجه چهارم د ملازمینو انتهایي مشکور یم چې هغوی په دې ډېر لږ وخت کې او په ډېر شارټ او ځکه چې دا موسم هم ډېر زیاته موجوده وخت کې خراب دی، هغوی دومره دا پروګرام ارینج کړو، د پروګرام یې ښکلا ورکړه. نو زه د دې ټولو شکریه ادا کوم. او زه به د تعلیم په حواله سره دا ویم چې اینوره دا د غرونو د دوه سرو د غرونو ویښ کې یو کلی دی او دا د ضلع شانګلي او د صوبه خیبر پښتونخوا په هغه ټاپ سکولونو کې شامل دی چې چا ریزلټ په 2023 کې 100% دی. په دې باندې دا د فخر د وړ خبره ده چې زمونږ د 10 کلاس سټوډنټ چې دی فرست پوزیشن 1036 مارکس اخیستی دي او هغه په مخوزي کې په ښه پوزیشن دی. او دغه شانتې په ګورنمنټ سکولونو کې زمونږ د 9 فرست پوزیشن هولډر چې دی هغه 560 مارکس دي. نو دا د فخر خبره ده کوم ادارو چې په 20 سال کې دا هدف نه عبور کړی. جی چې سینور هغه په 1-2 کالو کې هغه عبور کو او پس ریزلټ چې دی هغه ښه راغی. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زه په 100% ریزلټ باندې د دې سکول نظم د دې ادارې نظم او د دې نوم روښانه دی. او د دې خپلو استادانو د سټاف ممبرانو نه توقع ساتم. د نوي هډ ماسټر جناب حمید الله صاحب نوم زما توقع ده چې روایت به برقراره ساتي، د ادارې لپاره به خپل تن مندن بروی کار راولي او دا ټیچران د بریدو سره مکمل تعاون کوي. خصوصا زه اسلام صاحب او صابر علي صاحب چې هغوی ډېر زیات شکرګزار یم چې ما ته ډېر عزت راکړو. هغوی په هر وخت کې هغوی ټولو ټیچرانو او خصوصا دوی چې کوم زما سره تعاون کړلی، زما سره په دفتري امورو کې کوم تعاون کړلی، نو د دې زما سره داسې الفاظ نشي چې د ټول سټاف او خصوصا د دوی زه شکریه ادا کوم. تھینک یو جی. دا راته ووایه سر جي، تاسو تقریبا 60 سال باندې تاسو ریټایر شوئ، د ژوند زیاته حصه به تاسو د تعلیم په دغه کې لګولي. زما په خیال 30-35 سال کېدای شي تاسو سروس کړی. 30-35 سال سروس کول، بیا دغه بچي پرېښودل او دغه خپل د سکول سټاف پرېښودل ډېره ګرانه نه دی استاد لپاره؟ نو ډېره زیاته ګرانه ده. شفیع الله صاحب زما 34 سال 4 مهینې چې دی زما سروس شو او خو زه دا فخر کوم ټیک ته چې د ادارې سره ځکه یو کور نوم سړی ځي کور پسې خپئ، د کور په افرادو پسې خپئ، په دیوار پسې خپئ. خو زه د خوشحالۍ موقع ځکه ده چې یو خو الحمدلله زما صحت هم فلحال برابر دی، هغه لاعلاج امراض چې دی د الله تعالی رحم دی، زما وجود برابر دی. او بل ما په خیر خیریت سره او په عزت سره خپل ژوند پوره کړ، خپل ملازمت پوره کړو. په 24 سال کې الله تعالی رحم دی ما خپله کیجوالي چې را هغه خاص چوټیان چې استادانو دي زما را 7-8 مدني سیوا شي او ما په دې دومره اوږد پیریډ کې د ایمرجنسي نه علاوه ما اسمبلي نه غلا کړی. دا د الله تعالی شکر په بنیاد باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم. نور خو دغه شان لکه د خیر دی که زمونږ دغه نه کټ اپ شي د ادارو نه زما شاګردان او زما د عوامو سره چې کومه مینه ده، زما د تعلیم سره د درس و تدریس سره چې کومه مینه ده، انشاءالله دا به تر مرګه پورې برقراره وي. زه ډېر زیات خوشحاله یم. اخري تپوس تاسو صحت حوالې سره به دا تپوس وکړم چې دا څه راز کېدای شي په 60 سال کې تاسو ریټایر شو؟ اکثر چې موږ استادان وینو خو ډېر کمزوري شوي یا ډېر بیمارو والي، راز څه دی ستاسو د صحت؟ نو دا د دې غټ راز دا دی چې یو خو زه ورزش کوم او بل دا چې زما ټوله توجه ما ته چې کوم کار ولي زما هغې طرف ته فکر دی او زما په هر کار کې زما اخلاص دی. او الحمدلله چې زما په 34 سال سروس کې زما د سټاف په هر ځای کې چې زما په شکولي کوم وخت وکړلی 100 ساله
ما زیات پیریډ د 1997 نه 2017 پورې په بهینه کې وخت کړلی او د هغې استادان هم دلته موجود دي. ما د چا سره تلخي نه ده راغلې، ما د هر سړي ریسپیکټ د خپل شاګرد مې ریسپیکټ کړلی، د خپل استاد مې هم کړلی، د خپل سټاف د ممبر مې هم کړی، د کلاس 4 مې هم کړلی. او دغه شانتې دلته دا پیریډ دی دا تیر شو. دا کته تاسو د ټوډي په دې رایټ سایډ کې لیکي دا دی باز محمد خان صاحب چې دی هغه دی په خپل هم په دې ټوډي کې کله نه کله نه ځي. خو پرون دې ملګرو ته وي چې ډېر استادان به ریټایر شوي وي تلي به راغلي به هم وي، خو زه به دی په خپل ګاډي کې بوځم. سهار زه ما خورۍ ګاډۍ راوستې دی، خو دا د استادانو مینه ده او زما کې به دومره صلاحیتونه نه وي، خو ما د خپل استاد د ممبرانو سره د سکول د درس و تدریس دغه به زمونږ پست دغه و چې مفاد و، د هغې نه علاوه ما چا سره داسې خبره نه ده راغلی وه. دا د الله تعالی شکر دی. تھینک یو سر، تھینک یو. موږ سره د دې ډېر محترم شاګرد ولاړ دی، تاسو مې ته حواله کوي. جناب شجاع علي صاحب دی د ګورنمنټ سینټینیل هایر سیکنډري سکول چوګا پرنسپل دی، موږ دپاره د استاد درجه لري. سر تھینک یو، ډېره مهرباني د ټایم راکولو. ستاسو استاد تاسو نن چې ما کتل ستاسو تاثرات او ستاسو د چهرې هغه نشاندهي چې وه نو هغه تاسو افسرده وئ، سترګو کې اوښکې وې. معلومیږي دا چې استاد محترم ستاسو ډېر ښه تربیت کړلی. منګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستا د ټیم او ستا شفیع الله صاحب شکریه ادا کوم چې تاسو نن راغلی دلته کې دا پروګرام دی وکړو. دونه په درناوي سره دیو دا پروګرام وکړو چې زمونږ د توقعاتو نه ډېر زیات و. کوم ریسپیکټ چې زمونږ د سر له دی ورکړو زمونږ د استاد محترم له ورکړو نو دا به منګه د مرګه پورې یاد ساتو. دوی له خدای پاک هم دونه عزت ورکړي. او غټه خبره دا ده چې په دې استاد صاحب کې زمونږ دا خلوص مینه هغه ډیووشن چې دی د خپل شاګردانو لپاره هغه ډېر زیات و. زه ډېر زیات خفه وم ځکه چې سړی 60 سال بعد سړی ریټایر کېږي، 34-35 سال په یو ځای کې پاتې شي او د دې ژوند نه کټپ کېږي بل ژوند طرف ته ځي، نو دا ډېر ګران عمل دی. اول کې خو زه ډېر خفه وم، خو بیا چې وروستی ما ولیدل تاسو د مخې وټوله نو چې دوله د خلکو د علاقې د معززینو د شاګردانو د استادانو د مشرانو د کشرانو څومره عزت ورکړو نو ډېر زیات خوشحاله شوم. په دنیا کې بهترین چیز چې دی هغه عزت دی او چې خدای پاک سړی دونه په عزت باندې د یو ځای نه بوځي او دا د انسان دپاره فخر خبره ده. زما دپاره زما استاد محترم دی، زما دپاره ډېر زیات د فخر خبره ده او زه بیا ډېر زیات خوشحاله یم چې دومره عزت درته میلاو شو په دې ځای کې. تھینک یو جی، تھینک یو ډېر. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زما نوم باز محمد دی او په دې سکول کې های سکول نور کې اس ډي ایم پوسټ باندې کار کوم. تقریبا 20 کاله ما دلته کې ډیوټي وکړه په دې خپل سکول کې. مختلف قسمه هډ ماستران راغلي دي دلته ډیوټیانې کړي دي، د استادان چې دي هغه راځي دلته ډیوټیانې کوي بیا ټرانسفر کېږي. نو ټول زموږ دپاره محترم دی، خو جبار صاحب چې دلته کومه ډیوټي کړله نو لکه دا زموږ دپاره یو مثال دی. ما پرون زموږ میټینګ و نو ما استادانو ته وویل زموږ نوی کوم هډ ماسټر چې دی هغه ته ما نوی کار کول نه غواړي، خو دې هډ ماسټر صاحب چې 2 کاله دلته کې کومه ډیوټي کړله بس دغه زموږ دپاره مثال دی چې موږ دغه هغه خلک وایي که نه لیډینګ فرام د فرنټ. نو هډ ماسټر صاحب په خپله چې په 9 بجې به اسمبلي وه نو دی په 2 بجې راتلو، که په ژمي کې په باندې په 8 بجې وه دی به 8:09 راغلی. نو بل استاد بیا نشو ویلی چې یاره زه نه راځم، که فرض کړو دی به چېرته مخکې وته په 10 بجې 11 بجې هغه ټایم به یې لیکو په کم ټایم باندې، نو هغه د ده په وجه باندې زموږ هغه ډیوټي مناسب موږ کې کوتاهیانې به ډېرې، خو د ده په وجه زموږ د سټاف هغه ډیوټیانې هم ښه شوې او دغه د هډ ماسټر صاحب د کوشش او د سټاف د ملګرو د کوشش په وجه نن زموږ د غرونو په منځ کې یو کلی دی او د شانګلې د ټول نه بیکورډ کلی دی، خو د دې سټوډنټان چې دي دا په دې ټول مخوزي کې ماشاءالله ښه سټوډنټان پکې الله پاک پیدا کړو. او زه د جبار صاحب چې څومره شکریه ادا کوم هغه کمه ده او ډېر ستاسو هم ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکتو د سر جي دغه ریټایرمنټ ما او تا د یو پیغام راکوي دا عبرت ما ته حاصلولی شو چې په معاشره کې یا په دې سوسایټي کې چې کوم دو کار کړی دی په دې سکولونو کې تعلیمي ادارو کې همداسې وخت پاس کول پکار دي لکه څنګه چې دی پاس کو نن د پوره علاقه دا سوګوار دا په دې خبره باندې افسرده دي چې سر زموږ نه رخصتېږي ځکه ډېر ښکلی وخت تېر شوی دی. پروګرام پای ته رسېږي، خپل کوربه شو په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي. الله پامان.